د نیکمرغه کوچني اختر په مناسبت د اعلی قدر امیر المؤمنین شیخ القرآن والحدیث مولوی هبت الله خنزاده حفظه الله د مبارکی پیغام. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. صدق الله العظيم. په تحقیق برای موندلی، یعنی په مراد رسیدلی دي هغه څوک چې پاک سوي دي په ایمان سره له معاصیو څخه او یاد یې کړ نوم د رب خپل په تکبیر سره، بیا یې لمونځ وکړ چې نښه د اسلام ده. ځینې اسلاف وایي چې دلته له تزکیې څخه مراد د فطر صدقه ده او له ذکر څخه مراد د اختر تکبیرونه دي او له لمانځه څخه مراد د اختر لمونځ دی. یعنی د اختر په ورځ اول د فطر صدقه یعنی سرسایه ورکړه، بیا تکبیرونه ووایه او د اختر لمونځ وکړه. ابن عباس رضی الله عنهما د روژې په آخري ورځو کې خلکو ته وویل چې تاسو د خپلو روژو زکات وباسئ، یعنی صدقه فطر ادا کړئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا صدقه پر هر مسلمان، آزاد، غلام، منځي، سړي، ښځې او کوچنیانو باندې په خورما وربشو کې 1 ساع او په غنمو کې نیمه ساع فرض یعنی واجب ګرځولې ده. همداراز ابن عباس رضی الله عنهما روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم روژې د بېهوده خبرو او د لغو کلام څخه د پاکولو لپاره او په مسکینانو باندې د خوړلو لپاره صدقه فطر لازمه ګرځولې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي کوم سړی چې له ایمان سره یعنی د شریعت رښتیا ګڼلو سره او د رمضان د فرضیت د اعتقاد ساتلو سره او د طلب ثواب لپاره یعنی د ریا په طور نه بلکې خالصتا لله د رمضان روژه ونیوله نو د هغه ګناه بخښل کیږي چې هغه مخکې کړی وي. د دې حدیث روایت متفق علیه دی. د افغانستان مؤمنو او مجاهدو خلکو او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وبعد، ټولو ته د نیکمرغه کوچني اختر مبارکي وایم. الله تعالی مو روژې، تراویح، سرسایې، دعاګانې او نور بدني او مالی عبادتونه قبول وګرځوه. محترم ورونو، له هر څه مخکې باید د الله تعالی شکر ادا کړو چې اسلامي شرعي نظام یې را په برخه کړی دی او د دې سپېڅلي او مقدس نظام تر سیوري او سایې لاندې ژوند کوو. د الله تعالی په فضل مو د امن په فضا کې روژه ونیوله او د کوچني اختر لمونځ ادا کوو او خوښۍ هم د امن په فضا کې تیروو. الله تعالی فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. قسم دی که چیرې شکر وویستو تاسې په تیرو نعمتونو یا احساناتو زما نو خامخا زیات به کړم تاسې ته نعمت، او قسم دی که بېقدري یا ناشکري وکړه تاسې د نعمتونو او احساناتو زما نو بېشکه عذاب زما خامخا ډېر سخت دی. او الله تعالی فرمایي: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خیر مما یجمعون. ای محمده، مؤمنانو ته ووایه چې خوشحاله اوسئ په فضل یعنی قرآن د الله سره او په رحمت یعنی دین د الله سره. نو په همدغه فضل او رحمت دې خوشحاله سي مؤمنان، ځکه چې دغه فضل او رحمت ډېر غوره دی له هغو مالونو چې جمع کوي یې دوی. نو ښایي خوشحاله دي سي مؤمنان په دې ځکه چې دغه مذکوره شان چې عظیم شان قرآن او اسلام او نور مقدسات دي ډېر غوره او خیر دي. په هر نعمت باندې چې شکر وایستل سي الله تعالی هغه نعمت زیاتوي، او که خدای مکړه ناشکري وسي نو الله تعالی د عذاب خبرداری ورکړی چې لوی خطر دی. ځکه نو په خپلو مسلمانانو ورونو تاکید کوم چې د الله تعالی جل جلاله شکر له پامه ونه غورځوئ او تل د الله تعالی شاکر بندگان واوسئ،
الله تعالی راکړی اسلامي شرعي نظام، امن، اخوت او اتحاد، دا ټول هغه څه وو چې موږ په لسیزو ورڅخه محروم کړل سوي وو. نن چې الله تعالی یاد نعمتونه راکړي دي، لومړی باید شکر پرې وکاږو، تر شا یې کلک ودرېږو، حمایت یې وکړو، اصلاح یې وکړو او خیرخواهي یې وکړو. په ځانګړي ډول علما کرام ډېر مسؤلیت لري چې ټول خلک او د اسلامي امارت مسؤلین لا ډېر د الله تعالی بندګۍ ته متوجه کړي، اصلاح یې وساتي، نیکې مشورې ورکړي، توصیې ورته وکړي، خیرخواهي یې وکړي او تل یې د عبادت په لور دعوت کړي. د مسجدونو امامان مسؤلیت لري چې د خپلو مقتدیانو او د هغوی د اولادونو د عقایدو، اعمالو او اخلاقو اصلاح او تربیې ته هره ورځ متوجه واوسي، دوامداره اصلاح یې وکړي، خصوصا له معاصرو فتنو څخه یې وساتي. د اسلامي شریعت تنفیذ د اسلام د یو مقدس رکن جهاد فی سبیل الله مهم هدف اعلاء کلمت الله او د اسلامي شریعت تنفیذ دی. اسلامي امارت هم د مقدس جهاد د اهدافو د ترلاسه کولو او د مجاهدینو د ورکول سویو قربانیو د تحفظ په موخه همدې اساسي هدف ته لومړیتوب ورکوي او د ترلاسه کولو لپاره یې مختلفې هڅې په کار اچولي. د عدالت تأمین، شرعي حدود او تعزیرات شرعي محاکم د شریعت د اصولو مطابق بلا توفیره اقامه کوي او د ظلم مخنیوی او د مظلوم دفاع کوي. له منکراتو څخه د مخنیوي او معروفاتو د اقامې لپاره د امر بالمعروف، نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت د شرعي اصولو مطابق یا د مقدسه وظیفه سرته رسوي. په ولایتونو کې علماء کرامو او متنفذینو شوراګانې د مسؤلینو سره په کارونو کې د شرعي احکامو د پلي کولو او د نیکو مشورو ورکولو، د علماء کرامو ترمنځ د وحدت ساتلو او د اسلامي امارت او خلکو ترمنځ د اعتماد ټینګولو لپاره د یوې لایحې له مخې په کار بوخت دي. مسؤلین یې هم په اطاعت مکلف سوي. له ولایتونو وروسته د دا ډول شوراګانو د جوړولو لړۍ ولسوالیو ته غځېدلې او په تدریج سره به د ټولو ولسوالیو د علماء کرامو او متنفذینو شوراګانې جوړې سي. له محاکمو څخه دفاع او پر فیصلو یې قناعت او غاړه ورته ایښودل، د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د مسؤلینو د توصیو عملي کول او په کارونو کې ورسره همکاري کول، په انفرادي او اجتماعي توګه د شریعت منل د هر مسلمان مسؤلیت دی. تعلیم او تربیه د نوي نسل د دیني او ورسره د عصري زده کړو لپاره په ټولو ولایتونو او ولسوالیو کې د پوهنې وزارت پراخ تشکیلات لري او په سلګونو دیني علمي مرکزونه یې فعال کړي. د ټولو یتیمانو د روزنې، تعلیم او ښه کفالت لپاره په هر ولایت او یو شمېر ولسوالیو کې دارالایتامونه رامنځته سوي دي چې د مستقل ریاست لخوا اداره کیږي. د خپلو اولادونو ښه تربیه کول، تعلیم پرې کول او دا فرصت ورته برابرول چې دیني زده کړې وکړي د هر مسلمان ورور مکلفیت او وظیفه ده. امنیت افغانستان څو لسیزې په بېامنیتۍ، ناخوالو او مشکلاتو کې راتېرې کړي دي. له ډېرو ستړیاوو، قربانیو او تکالیفو وروسته الله تعالی یو ستر انعام ورباندې وکړ چې دلته یې د امنیت فضا حاکمه کړه. هم یې ظاهري امنیت راوست او هم یې باطني امنیت تامین کړ. ظاهري امنیت دا دی چې د خلکو نفسونه، مالونه او عزتونه په امن دي. باطني امن دا سو چې خپلواکي او ازادي راغله او دا د الله تعالی جل جلاله یو لوی نعمت دی. اوس به تاسې ټول د دې دواړو ډولو امنیت ساتنه کوئ او د امنیتي مسؤلینو سره به هر ډول همکاري کوئ او دا به د ځان مسؤلیت ګڼئ، ځکه الله پاک موږ په دې مکلف کړي یو چې پر ښو به د خلکو همکاري کوو او پر بدو به له چا سره کومک نه کوو. نو د مفسدینو مخنیوی وکړئ. تاسو د امنیت په تامین کې مسؤلیت لرئ. که د یو چا وینه په ناحقه توی سي نو ټول مسؤل یو، ځکه هر مسلمان الله پاک په دې مکلف کړی دی چې د بدو مخه ونیسي. که تاسې همکاري ونه کړئ، امنیتي مسؤلین کور په کور نسي ګرځېدلی. تاسې به د خپل ښار، کور، کوڅې امنیت ته توجه کوئ او له دوی سره به پوره همکاري کوئ. اقتصاد د اسلامي نظام او قیادت له شرعي مسؤلیتونو څخه یو هم د خپل رعیت اقتصاد ته توجه کول او داسې هڅې کول دي چې په هغه سره رعیت له احتیاجه خلاصیږي او په خپل مټ خپل رزق برابروي. اسلامي امارت تر ممکنه حده پورې دا کوښښ روان کړی چې شرکتونه ایجاد او عمل منفعه کارونه وکړي تر څو خلکو ته د نفقې او رزق زمینه برابره سي، چې تر یوه حده دا هڅې روانې او ځینې کارونه شروع دي. تاسې هم آرام مه کښېنئ. کوښښ وکړئ په انفرادي او اجتماعي ډول د کارونو لپاره زمینه برابره کړئ.
په خپل منځ کې شرکتونه جوړ کړئ، د کښت کروندې او فابریکو لپاره زمینه برابره کړئ، له امارت سره ملګري سئ او د خپل ملک اقتصاد ته قوت او وده ورکړئ. امارت به هم توجه کوي چې تاسو ته د کښت او کروندې، اوبو مهارولو، فابریکو جوړولو او د صنعت د پرمختګ په برخه کې ښه زمینه برابره کړي. نو به الله تعالی زموږ او ستاسو په شریکو هڅو اقتصاد برابر کړي. پر الله جل جلاله به توکل کوو. تاسو ټولې هغه جایزې لارې چې د رزق پیدا کولو ذریعه ګرځي تعقیب کړئ. د ناجایزو معاملاتو څخه پرهیز وکړئ. حلال مال وګټئ. پر پردیو باندې تکیه مه کوئ او مه د نورو په تمه کښېنئ. له ټولو اړخونو سره د شریعت په چوکاټ کې چلند. د افغانستان اسلامي امارت د خپلې اسلامي او شرعي تګلارې مخې له هر چا سره په متقابل درناوي ولاړې ښې اړیکې غواړي او له هر چا څخه هم غوښتنه کوي چې د اسلامي امارت دغه نیک نیت او ارادې ته د شک په نظر ونه ګوري. زموږ قول او تعهد دی او له دوی څخه هم د افغانستان حریم ګټو او عزت ته د پام کولو توقع لرو او غواړو چې ښې اړیکې راسره وپالي. د سیمې له ټولو ملکونو سره د اسلام د مقدس دین په رڼا کې د متوازن او اقتصاد محوره سیاست په چوکاټ کې پرمخ ځو او له ټولو سره ښې سفارتي او اقتصادي اړیکې غواړو. هغوی هم د افغانستان امنیت، ثبات او پرمختګ باید یو ښه فرصت وبولي، لا هم ښې اړیکې راسره وپالي، د اعتماد فضا راسره ایجاد کړي او د همکاریو په روحیه ولاړه تګلاره راسره خپله کړي. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت ته دنده ورکول سوې چې له ټولو سره او بالخصوص اسلامي نړۍ سره د ښه اطمینان او ډاډ فضا رامنځته کړي. له اسلامي نړۍ سره د اسلامي امارت اړیکې د ورورۍ په اساس ولاړې دي. ټول مسلمانان زموږ ورونه دي. همدې اصل ته په کتو موږ مشترک دین، عقاید او باورونه سره لرو، مشترکې ګټې سره لرو چې باید له امله مشترک لیدلوری سره ولرو. د یو بل په درد او غم کې سره شریک واوسو او د خپل توان په اندازه یو له بل سره مرسته او همکاري وکړو. داسې یو دریځ خپلول زموږ ټولو مشترکې ستونزې راکمولی او حل کولی سي. اسلامي امارت د همداسې یوې فضا د ایجاد غوښتونکی دی. فلسطین. د فلسطین قضیه د ټول اسلامي امت قضیه ده. موږ په غزه باندې اسرائیلي تجاوز او اشغال یو ځل بیا په کلکه غندو. له ټولو اسلامي هیوادونو حتی ټولې نړۍ څخه غواړو چې هر څه ژر د اسرائیلي اشغالګرو د ظلم لاس ونیسي تر څو هلته تجاوز پای ته ورسیږي. په ځانګړې توګه اسلامي امت مسؤلیت لري چې د مظلومو فلسطینیانو له داعیې څخه کلک ملاتړ وکړي او په یو غږ د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې له فلسطینیانو سره ودرېږي. د تعصب خبره ده چې د فلسطین ظلم ته د نړۍ د بشر د حقوقو مدعیان نظاره کوي. تر اوسه هیڅ نړیوال اړخ د دغو ظلمونو د بندېدو لپاره عملي ګام نه دی اخیستی او د دې سترې غمیزې په اړه خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی. د مخدره موادو مخنیوی. د اسلامي امارت لخوا د اسلامي او شرعي مکلفیت له مخې په هیواد کې د مخدره موادو د کښت ممنوعیت او د هیوادوالو لخوا په دې اړوند د اسلامي امارت فرمان په ښه توګه تطبیقول خورا ستره لاسته راوړنه ده. د اسلامي امارت په عزم او تصمیم سره دغه ستر کار ترسره کیدل له اسلامي امارت سره د خپل ولس کلک ملاتړ او حمایت څرګندوي او دا روښانه کوي چې نور افغانستان له مخدره موادو پاکیږي. ورسره په کابل او ولایاتو کې په مخدره موادو د معتادینو راټولیدل او د هغوی له معالجې وروسته په سالمه توګه کورنیو ته سپارل بل هغه شرعي مکلفیت دی چې اسلامي امارت ترسره کړی او د خپل ملت د یوې لویې برخې خلکو او کورنیو غم او درد ته رسیدګي سوې ده. د افغانستان ټول خلک په دې مکلف دي چې د مجاهدینو سره د دې فرمان په تطبیق کې همکاري وکړي. د اسلامي امارت ټولو مسؤلینو او مجاهدینو ته تاسو ټولو ته لاندې توصیه کوم، ټول به عمل پرې کوئ او هر مسؤل به یې له خپل ماتحت سره هم شریکوئ تر څو د خپلو خلکو ښه خدمت وکړو، له هغوی سره ښه چلند ولرو او شرعي حقوق یې ورکړو. اول، ټول مسؤلین باید خپلو کارونو ته ښه متوجه سي. د افغانستان د ډیرو خلکو حقوق په هر وزارت، ولایت، ریاست او ادارې پورې تړلي دي. نو که کوم مسؤل غفلت کوي د ډیرو انسانانو حقوق ورسره ضایع کیږي او د مسؤلینو غفلت په شریعت کې عذر نه دی. دوهم، مسؤلین باید په خپلو منځونو کې د ورورۍ ژوند وکړي، له اختلاف او خودخواهۍ څخه ځانونه وساتي. په دې سره به د جهاد ثمره چې د اسلامي نظام تحکیم دی وساتل سي.
د شوروي او کمونیزم خلاف د افغانستان جهاد کامیاب سو. شوروي شکست وخوړ خو په مسؤلینو کې اتفاق نه و، خودخواهي وه، نو ځکه د جهاد ثمره ترلاسه نه سوه. اسلامي نظام جوړ نه سو او افغانستان له ډېرو ناخوالو سره مخ سو. دریم، امنیت په دې نه راځي چې سختي وسي او مړي ډېر وسي، بلکې امنیت د شریعت په تطبیق او عدالت کې دی او بې امنیتي هغه وخت راځي چې د شریعت مخالفت وسي. نو د ځانونو اصلاح ضرور ده. د هر مسؤل او فرد ګناه په ټول نظام بد اثر کوي. څلورم، له ظلم څخه به ځان ساتئ. کله چا سره ظلم وسي نو د یو مظلوم ښېرا ټول نظام لړزوي، ځکه د مظلوم د ښېرا او الله پاک ترمنځ حجاب نسته. پنځم، دښمنان مو په دې تمه دي چې د کمونیزم ضد جهاد تر کامیابي وروسته چې د مجاهدینو په منځ کې څنګه اختلاف پیدا سو، د اسلامي امارت د مسؤلینو په منځ کې به هم پیدا سي. خو موږ دوی ته وایو چې دا ارمان به مو پوره نه سي ان شاء الله تعالی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل موتوا بغیظکم ان الله علیم بذات الصدور. شپږم، د افغانستان خلک ډیر وځورېدل، ډیر ظلمونه پرې سوي دي او ډیرې قربانۍ ورکړي دي. دا کامیابي د دې خلکو د قربانیو په نتیجه کې رامنځته سوې. نو د دې خلکو به ډیر قدر کوئ، خدمت به یې کوئ او فریاد به یې اورئ. دا چې پرون یې موږ ته په خپلو کورونو کې ځای راکړی و او د خپلې خولې ډوډۍ یې راسره نیمایي کوله، نن که یې هیر کړو دا بې وفایي او جفا ده چې د مجاهد له شان سره بیخي نه ښایي. اووم، هیڅوک باید ناحقه ازار نه سي. که څوک بندي کیږي باید وار له مخه یې ښه پوښتنه وسي چې چا یې بې ځایه شکایت نه وي کړی یا په لږ جرم ډېر تکلیف ورته ونه رسیږي. نو احتیاط کوئ چې څوک ناحقه درڅخه ازار نه سي. اتم، په اسلامي امارت کې هیڅ تفرقه او تبعیض ځای نه لري. د جنوب سړی به په شمال کې مسؤل وي، د شمال به په جنوب کې مسؤل وي او خدمت به کوي. نهم، امتیاز به په تقوا، اهلیت او امانتداري سره وي. د قوم، ژبې، سمت او قرابت فکر باید په مسؤلینو کې پیدا نه سي او که چیرې په چا کې دا مرض وي ټول ورته متوجه سئ، مخه یې ونیسئ. لسم، چې چیرې څوک محتاج وي او پرې خبر سئ ځان ورته رسوئ. نور دا فرق مه کوئ چې څوک دی او چیرې دی. یولسم، دا دور تیریږي، موږ او تاسو باید کوښښ وکړو چې آینده نسلونو ته یو ښه تاریخ، ښه لوایح او ښه اصول پرېږدو. زیاته توجه آخرت او د الله تعالی رضا ته وکړو. دولسم، رازق او ساتونکی مو الله تعالی دی. د دنیا ټول قوتونه نه ستاسو څخه رزق اخیستلی سي او نه یې درڅخه بندولی سي او نه مو هم ژوند اخیستلی سي. په الله تعالی توکل کوئ او د الله تعالی د رضا کوښښ کوئ. دیارلسم، خلکو ته د اسلامي احکامو او اخلاقو لپاره ترغیب ورکړئ، تشویق یې کړئ. د بې ځایه زور پر ځای په تشویق وهڅوئ. په زور خلک نفرت درڅخه کوي او په تشویق ملګرتیا او اخلاص ترسره کوي. څوارلسم، کوښښ وکړئ چې هغه د جهاد د دور شرعي عادات او دیني معمولات، تعلیم او تعلم درڅخه پاته او هیر نه سي. پنځلسم، له قرآن کریم سره تعلق ساتئ. اقلا د ورځې په یو وخت کې یې درخلئ او تلاوت یې کوئ. شپاړسم، په لوړو وظیفو مه خوشحاله کیږئ او چې له وظیفو څخه لرې سئ مه خفه کیږئ. مطلب په منصب پسې زړونه مه تړئ. اوولسم، د تیرو دورو له بدنامو څیرو څخه عبرت واخلئ. نو له داسې کارونو او اخلاقو څخه ځانونه وساتئ چې د بدنامۍ او بدګمانۍ سبب وګرځي، بلکې د سلفو صالحینو اخلاق په ځانونو کې راولئ. د افغانستان په سرمایهدارو او مالدارو غږ کوم چې د اختر په دې مبارکو شپو ورځو کې نادار او فقیر افغانان در سره یاد لرئ. هغوی زموږ او ستاسو ورونه دي. د هغوی سره مرسته او همکاري زموږ تاسو وجیبه ده. ټول به د خپلو امکاناتو په دننه کې له خپلو غریبو خلکو سره مرسته او کومک کوئ. په پای کې یو ځل بیا تاسو ټولو ته د کوچني اختر مبارکي وایم. الله تعالی دې ټول له هر ډول آفاتو څخه وساتي او الله پاک مو کامیابه لره. والسلام. امیر المؤمنین شیخ القرآن والحدیث مولوی هبة الله اخندزاده حفظه.